السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. ستنه یو څو سوالات کوم هغې جواب ماته وکړي. ولې نه؟ سوالات مې دا دي حروف مفرداتو کې ماته قاف ادا کړه. سوالات دا دي: قاف ومخرج. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قاف ومخرج. قاف د ګالې طرف ته د ژبې جړ او بره تم سره به ولګوي. که مضبوط وي ادا کې د کې د شپږو الفونو برابر ده، کې مضمون دی. قاف غلطي. کاف باریک کول دا غلطي. اوږد مد نه کول دا غلطي. اخر کې خوځول دا غلطي. کاف د کام اخر معمولي شان نه کوي، د خولې طرف ته د ژبې جړ او بره تم سره به ولګوي په سختۍ سره. د کې د شپږو الفونو برابر ده، کې مضمون دی. کاف غلطي. کاف کې اوږد مد نه کول دا غلطي. کوږ ویل دا غلطي. اخر کې دواړه شونډې میلاول دا غلطي. الله زبردست. ستا سوالاتو جوابات ما وکړل. دا اوس ستا نه یو څو سوالاتو جوابات غواړم ماته ماته لام میم نون ستا سوالات دا دي: لام میم نون. د دې بسم الله الرحمن الرحیم. لام د ژبې سر مخامخ کناره ثنایا رباعي انیا ځواحي که وروسته به یې ولګوي بیا به یې ادا کړي. په دې کې د شپږو الفونو برابر پکې مفهوم دی. لام غلطي. لام کې اوږد مد کول، کوږ ویل، په آخر کې خوځول. لام میم دواړه شونډې خشک حساب خپل منځ کې په نرمۍ سره ولګوي یا به یې ادا کړي. په دې کې د شپږو الفونو برابر مفهوم دی. میم غلطي. میم کې اوږد مد نه کول او یا یې مد د وسپوزې ته راوستل، په آخر کې خوځول. نون د ژبې سر مخامخ کناره ثنایا رباعي انیا به ورو سره به یې ولګوي بیا به یې ادا کړي. په دې کې د شپږو الفونو برابر پکې مفهوم دی. نون غلطي. نون کې اوږد مد کول، په دې کې واو یا مد د وسپوزې ته راوستل، په آخر کې خوځول.